ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. دا اوس هغه میراث به سبب الله رب العالمین ذکر کوي چې د یو سړي ښځه مړه شوه، نو آیا د هغې میراث به څنګه تقسیمیږي؟ د خاوند پکې څومره ده؟ نو الله تعالی فرمایي دوه حالتین دي، یا اولاد د ښځې شته ستانه یا د بل خاوند نه، او یا یې نشته. نو که اولاد یې نشته نو الله وی بیا پکې د خاوند نیمه ده، او که چېرې د هغې اولاد شته نو بیا پکې د خاوند ربع ده، 1/4 څلورمه حصه به دته میلاویږي. نو الله تعالی فرمایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو لپاره یعنی ولکم ایها الازواج، خاوندانو ته الله رب العالمین فرمایي ستاسو لپاره ای خاوندانو نیمه د هغې مال ده چې پرېښودی د هغې لره هغه بیبیانو ستاسو. کله که چېرې نه وي د دغې بیبیانو دپاره ولد یعنی مطلقا نستانه او نه د بل خاوند نه، فإن كان لهن ولد، نو پس که چېرې وي د دغې زنانو او د دغې بیبیانو ستاسو لپاره اولاد، نو بیا ستاسو لپاره څلورمه برخه ده په هغې مال کې چې پرېښودی وي دغې زنانو هغې لره. خو دې سره هم دا حکم دی من بعد وصیت، یعنی من بعد تنفیذ وصیت، وروسته د نافذ کولو د هغه وصیت نه چې وصیت کړی دوی په هغې سره، او دین یعنی او بعد اداء دین، او یا رسل ادا کولو د هغې قرضې نه. ولهن الربع مما ترکتم. اوس آیا سړی مړ شو ښځه یې پاتې شوه، نو د ښځې په میراث کې څومره برخه ده؟ نو الله تعالی فرمایي د هغې دوه حالتونه دي، ځکه ستاسو به یا اولاد وي د خاوند یا بچي شته یا یې نشته، لا ولد دی. نو که چېرې د خاوند اولاد هغه نشته نو بیا د ښځې څلورمه ده، او که اولاد شته نو بیا د ښځې ثمن دی 1/8 ورته میلاویږي. ولهن الربع، او د دغې زنانو او د دغې بیبیانو دپاره څلورمه حصه د هغې مال نه چې پرېښودی وي تاسو هغې لره، کله که چېرې نه وي ستاسو لپاره اولاد مطلقا د دې ښځې نه یا د بلې ښځې نه. فإن كان لكم ولد، نو پس که چېرې وي ستاسو لپاره اولاد، فلهن الثمن مما ترکتم، نو پس بیا د دغې زنانو او د دغې بیبیانو دپاره اتمه حصه ده د هغې مال نه چې پرېښودی وي تاسو هغې لره، وروستو د نافظ کولو د وصیت نه چې تاسو وصیت کوئ په هغې سره، او یا وروستو د ادا کولو د قرضې نه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. دا اوس په آیت الموارث کې بل یو میراث الله ذکر کوي، او هغه دی کلاله. د کلاله میراث سړی کلاله دی یا ښځه کلاله ده. اوس سړی کلاله چاته وي؟ وی دا من لا اصول له ولا فروع، دا هغه څوک دی نه اصول شته او نه فروع شته، نه پلار نیکو دغه سلسله یې نشته، او نه چې کوم دی نو بل طرف ته زوی نوسې هغه سلسله یې نشته. او دته کلاله ځکه وي چې کل وي ستړیوالي ته او بوج ته، وهو کل علی مولاه اینما یوجهه. او داسې سړی اکثر په معاشره باندې بوج شي ښه، ځکه پلار نیکو دا یې نشته، زوی نوسې دا یې نشته. نو اوس به څوک راځي رور به راپاسي، بل تربور به راپاسي، هغه به یې خدمت کوي، هغه به یې چې کوم دی سمبالښت کوي، نو اکثر بیا په بل چا باندې بوج شي. نو الله تعالی فرمایي یو سړی دی کلاله دی، او یا ښځه ده کلاله ده، او رور شته، نو د هغه میراث دا دی چې د رور ته یا د خور ته هر یو ته به چې کوم دی نو هغې ته به شپږمه میلاویږي 1/6. او که چېرې دوی یو چې کوم دی نو هغه نه دی بلکې هغه زیات دي ګڼ دي، نو بیا به دوی په 1/3 کې ټول شریکي. د مړي د مال د دې کلاله د مال 1/3 حصه هغه به دې ورونو ته ورکولی کېږي. اوس دا دی دې ځای کې چې کوم راغلی دی وله اخ او اخت، نو دا اخیافي رور او خور مراد دي چې د مور نه وي، ځکه چې د مور او پلار دواړو نه وي نو هغې ته وایي اعیاني، او چې د پلار نه وي د مور نه وي نو هغې ته وایي علاطي، او چې د مور نه وي او د پلار نه وي نو هغې ته وایي اخیافي. نو دا دې ځای کې چې کوم راغلي دي نو دا اخیافي مراد دي. د دې وجه نه د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کوم قرائت دی نو هغه داسې دی چې وله اخ او اخت من الام، هغه کې سره قید راغلی دی من الام، دا هغه تفسیر دی او دا هغه تشریح ده. او کنا چې دا رور او خور دا اخیافی نه بلکې دا اعیانی او یا علاتی و، نو بیا سورۃ النساء بالکل په آخر کې دا هغه حکم راغلی دی یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک
ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك نو هغه دې کې بیا نیمه د مال به اخلي یعنی خور دا یا علاتی خور دا نو هغه بیا نیمه د مال اخلي نو الله رب العالمین فرمایي وان كان رجل يورث او کچریو یو سړی چې داغه میراث وړلې کېدو هغه سو کلالتن هغه کلالو ان لا اصول له ولا فروع نه مور او پلار شتا نه بچي او نوسیشتا دا کلاله او امراه او یا یو خذوا او خذ کلاله داغي اصول او فروع نشتا وله اخ او اخت او حال دا چې دغه مړي د پاره ورور دی یا خور دا خو اخیافي د مور نه غره فلكل واحد منهم السدس نبذ ظهر یو دغه دوانو د پاره هغه شپږم د مال دا ایک بڑی چی بدوی ته میلاو شي او دا باقی چې کم دی هغه به نور وارثانی عصبه دي سو او بیا هغه ته میلاویږي او قبل سوګنی نو دوی ته به واپس شي پر سره فإن كانوا أكثر من ذلك نو پس کچریو دغه وارثان زیات دغه نه د یو نډیرو نو پس بیا دوی ټول شریکان دي په غدرې مبرخه کې من بعد وصیت دې سره حکم دادې چې رسل د نافذ کولو د وصیت نه چې وصیت کولې کېږي پاغي سره او یا رسل ادا کولو د قرضینا غیر مضار په دې حال کې چې نه بشي ضرر ورکول دتا یا نه به ضرر ورکون کې دې بل چاته مضار نو کوم مضار رنشي اسم فاعل دی او کوم مضار رنشي نو بیا چې کوم دنو هغه اسم مفعول دی نو دیبم بل چاته ضرر نه ورکي اسنه چې د مرګ وخت راغی او دې پوه شو چې د ما د اعمال خو فلانکی او فلانکی ته پاتې کیږي نو دی ولګي د وصیتونه ادا سه وکړل مقصد دی چې دا وارثان د دې میراث نه محروم کړي نو دا د ضرر بل چاته ورسو او یا دوی چې کوم نه هغه ته ضرر رسي او په داسې طریقې سره چې کوم نه هغه د هغه مال هدف کوي چې دا هغه وصیتونه ټول بلډوز کړل او دا هغه وارثان هغه د شرعي حق نه محروم کړي الله تعالی دا کار به هم نه کوي غیر مضار وصیه من الله دا یو وصیت او تاکیدی حکم دې ته جانب د الله رب العالمین او الله رب العالمین چې د هغه علم خاوند دی او هغه د حلم او د صبر مالک دی تلک حدود الله او ځکه چې د میراث احکام بیان شو الله دې کې ګډوډ مکوي چې الله له څنګه بیان کړی دی بس باغی باندې چلیږي دا احکام د الله رب العالمین دی او هر غسو دا اوس الله تعالی تبشیر او تنذیر ذکر کوي چې کڅوک د میراث په احکامات باندې چلیږي الله رب العالمین به جنتونو ته بوزي او کڅوک داغه کې کمزوري کوي او هغه هړپ کوي نو بیا هغه لپاره وعید دی او داغه لپاره زور نه ده او هر هغه څوک چې هغه تابعداري کوي د الله رب العالمین او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو داخل بکی الله پاک د رباغونو ته چې بهي کې بلاندې د ورو داغین نهرونه او دی به همیشه پاغي کې وذالک الفوز العظیم وګوره خالدین فیها خالدین خود جمع صيغه ده او مخکې من یطع الله ورسوله نو من لفظا مفرد ده او معنا جمع ده نو یطع او بیا يدخل نو باغی کې وته د مفرد ضمائر راځي کړل نو اعتبار د لفظ وکړو او په خالدین کې باغی کې وته د جمع ضمیر راځي کړو نو اعتبار د معنا وکړو او دغه رنګ بیا په دې رسو کې هم دي ومن يعص الله خالدین فیها وذلک الفوز العظیم او دا کامیابی عظیم الشان ده دا اوس تخویف او تنذیر دی او هر هغه څوک چې هغه نافرماني کوي د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه او دې تجاوز کوي دا احکام د الله رب العالمین نه نو داخل بکی الله پاک دلته اور د جهنم ته خالدن فیها چې دې به همیشه پاږي کې څه مطلب چې دې د الله رب العالمین نافرمانی کوي او د الله تعالی غ حدود کراس کی نعوذ بالله یو سړی وای چې هغه ته وای چې دا د جنکو میراث یا د لور خور میراث وي مړه دا به چاره لګل دی اړو منی نه نو خالدن فیها دغه خود واجب نه انکار وکړو او دغه د فرض نه انکار وکړو نو په انکار باندې بیا دا سړی کافر شو نو خالدن فیها او کنا نو خو منی چې او د لور خور هم په میراث کې برخه شته او ورکی نه عملا نو بیا سمانا د خالدن فیها دغه خو کافر نه دی وس دغه منی چې او د دې خور هم په میراث کې برخه شته خو پکې کوي ها نو بیا خالدن فیها معنا سره وی المراد به المقصد الطويل بیا مراد باغی سره مقصد طویل دی د ډیره موده په جیل کې د جهنم وخت لري
ځکه چې دو یو فرض باندې عمل اونکو او د الله رب العالمین هغه حکم هغه ایمات کو خالدا فيها وله عذاب مهين او د لپاره عذاب توهین آمیز ده د اهانت سزا بوله الله تعالی ورکی واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم دا غټول حقوق دي الله رب العالمین فرمایي چې زنانو ته په میراث کې برخه میلاو شو بل چانه ورکولا قران حکیم ولا ورکړه نو الله یې بکار دادی چې دوی اوس د حیا او د پردې مظاهره وکړي ځکه چې بار د ګرځېدو خورو ضرورت هم پاتې نه دی ځکه چې خپل میراث ته میلاویږي خاوند بداغه مہر ورګي خاوند بداغه نان نفقه ورګي خو کله دې باوجود یو زنانه په مکه نه ده او بے پردگی وکړه او داغه نه نعوذ بالله زنا صادره شو نو اوس بس کو نو الله تعالی حد په باندې جاری کوي خودل تک حد داده الله تعالی فرمایي چې فامسكوهن فی البیوت وکور کې رابند کوي بار م پرې ده ځکه داسې زنانا چې بار ګرځي نو هغه نور بیا خبرې بنور هم ډیریږي چې دا معاملې او پیره دفشي او دا خبره پس منظر ته لاړ شي وکور کې رابند کوي تر دې پورې چې الله رب العالمین یا خو باغی کې هغه مرګ راولي او یا الله تعالی یو بل لار راولي نو بیا الله تعالی بل لار راولي غلا او هغه سره هغه دار چې د چانه زنا سرزت شو نو یا به محسنوي شادي شوده او داغه خپل شرایط او یا بغیر شادي شوده وي نو که غیر شادي شوده وي نو داغه د پاره بیا د جلد سل دوری بوله ور کوي او کچره هغه شادي شوده وي نو بیا داغه د پاره د رجم د قران پاک هغه آیات چې هغه منسوخ التلاوت او باقی الحكم دي الشيخ والشيخه اذا زنايا فرجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم او احاديث متواتره باغي باندې راغلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حضرت ماعز او په حضرت غامدیه رضی الله تعالی عنهما په دې باندې پیغمبر علیه السلام درجم حکم جاری کړی وو او باغي کې د الله رب العالمین حکمت وو ځکه چې اوس ډیر خلق داسې دي چې هغه درجم نه انکار کوي او دا په قران کې نشته حالانکه قران کې ماته سوي شتا خو په منسوخ التلاوت او باقی الحكم کې شته هم د قران پاک حصہ ده یا احادیث چې دي اطیع الله و اطیع الرسول نو که پیغمبر علیه السلام رجم بچا باندې جاری کړي نه وي بیا خو خلق ته نورم موقع چې کوم نه هغه په لاس باندې ورغلی و دیو جن وی تکوینی تور باندې صحابه کرام خپل ځان دې خبره ته پیش کړ چې خیر دې په موږ دې دا سزا جاری شي خو چې دا حکم د الله رب العالمین نافذ شي دا الله د قران دا قانون دا چې کوم نه هغه جاری شي او تر قیامت پورې یو سبق میلاو شي دیو جن یو صحابي رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت غامدیه بیبي باغی باندې رجم شروع شو او بکانو باندې وشتل نو داغینه وینه چې کوم ده هغه دار وکړي او یو صاحب داغه جامې په ټولې چې کوم ده نو هغه سری شوی نو هغه د خلې نه نامناسب خبر اوتله چې جامې لمدې شوی او جامې پلیت شوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل خاموش وې دومره په اخلاص سره توبه وکړه دا زمانه د الله په ذات باندې قسمی کله ټول مدینه په خلق باندې دا توبه تقسیم شي نو ټول مغفرت به وشي مبارک الله تعالی فرمایي چې کله چانه دا عمل سرزت شو نو تاسو ولګي او باغی باندې بتاسو حد جاری کوي خدا دلته چې کوم حکم دی نو دا به رسول الله رب العالمین داغه د پاره یعنی هغه جواب را لېګل دی دیو جن چې کله د زناکار د پاره سزا او رجم راغی او د جلد حکم راغی نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا زمانه دا حکم درواخلې دا حکم اونې سي الله تعالی وی زبدوی له اولار را لېګم غلار راولې کله الله تعالی فرمایي واللاتی یاتین الفاحشه او هغه زنانا او هغه خذی چې غرات لوګي زناکارای تا فاحشه بدکاری او بے حیائی مراد نه زنا ده هغه زنانا استادو کې نو پس تاسو گواهان مقرر کې پاغي باندې سلور کسان پتاسو کې نو پس کچره هغه گواہی ورکړه فإن شهدوا علی الفاحشه چې شمدید گواهانو چې او دا حرکت شوه دي نو فامسكوهن فی البیوت نو پس را باندې کوي او راګیر کوي تاسو دغه زنانه ولر پاغ کورونو کې تر دې چې وفات کی هغه لرا مرګ يتوفاهن الموت یعنی ملائکه الموت د مرګ فرشتہ ولراشي او سات نواخلی او یجعل الله لهن سبیلا او یو ګرځي الله رب العالمین داغي د پاره یو لارا د نجات الله تعالی یو بل حکم راولېږي
نو هغه بل دې لپاره حکم یې بیا الله تعالی بل حکم را لګل دی چې هغه په سورۃ النور کې داغه تذکرہ ده واللذان یاتیانها منکم او اوس کچره سړی ولګېدل او د سړو نه د غلط حرکت د زنا سرزت شو نو څنګه په زنانو باندې با سزاوي او په سړو باندې باندې نو الله تعالی وینا داغي د لپاره هم حکم شته خدا ابتدایي حکم دی ښا واللذان یاتیانها او هغه وکسان چې هغه راتلو کې دغه به حیاي ته پتاسو کې نو یا مراد زنا ده او یا مراد د دینه دی لواتت هغه وکسان واللذان تسنید مذکر چې کوم نه هغه صيغه ده مجاغي دا حرکت وکي نو فآذوهما نو پس اذیت او تکلیف ورسوي تاسو غیتا بالسب والشتم والضرب بالنعال دا ابتدائي حکم بد ردی وتوای بے خوندا بے غیرت ساده حرکت شو او پچیترو په سبلو باندې راګیر گئی خی وغرب وایها مسلمانانو ته دا حکم فآذوهما اذیت ورکای تاسو دغه دواړو ته فإن تاب واصلح نو پس کچردی توبه وکړه او اصلاح د خپل عمل وکړو نو پس مخ واړوي تاسو دا غینا بس بیا ته نور سموای د مرګ حکم بګي په ابتدا کې نو ان الله کان توابا رحیما خو بیا رستو حکم دار اغله دی چې الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده نو موجوده حکم د قران پاک دغه دی په زنا سرزت شو او دا غیر محسنو نو بیا باغ باندې سل دوری جاری کیږي او کچره محسن او شادي شوده نو بیا داغه د پار رجم نه پکانو باندې ولی 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 تر دې پوري چاغه مرشي خدا ګور یا ساده دا حکم مسوک جاری کړي اسلامی حکومت او عدالت او قاضي کلیوال راغون شي لکه ډېر زوینو کې په دې قبایلو کې داسي الکوي دمونګه جرګه ده او کله وی مونږ تیګه یې خیره نو بیا هغه جرګه راغونډ شي او هغه مشران راغون شي او زناکار لا یا زناکار له سزا ورکوي نو ګره جرګې سره دا حق نشته دا حق دی د اسلامی عدالت سره دغه چې جرګه به ورکی نو که سبا نه چا پکې انحراف وکړو نو بیا به څوک کنټرول کوي دا غي سره ولایت عامه خو نشته نو دا غي نه نور خون ریزي جوړ شي او نور فساد به دا غي نه په معاشره کې جوړ شي او حکومت چې دا سره ولایت عامه نو دا سزا دا به اسلامی حکومت جاری کوي دیو جن په مسلمانانو دا لازم ادا چې دا الله د قران دغه احکامات نافذ کړي نو دا به حاکم جاری کړي نو لاول اسلامی حکومت په دې باندې قائمول دا فرض دی او د هر مسلمان نه الله رب العالمین د دې فرض مبارک تپوس کوي چې تا د قران دا قانون دې لپاره څومره کوشش کړو او څومره مهنت ته کړو او چې چا مهنت کوو نو څومره د هغه مټي مضبوطی کړي وي او کنا هغه ته چې کوم نه رکاوټونه جوړ کړیو دا الله تعالی د هر یو نه تاسو دي فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله اوس مخکې الله رب العالمین بارک ذکر وشو چې هغه تواب دې سه توبه قبلې نو اوس کم توبه قابل قبول لا او کما توبه غیر قابل قبول لا نو الله تعالی فرمایي د دوه کسانو توبه هغه غیر قابل قبول لا یو سړی دې جرایم کوي ګناهونه کوي او د زنګدنه پوری کوي ښا تر دې چې حالت د غرغره ته ورسید او ملائک د عذاب ولیدو نو دی وی تبت الان وا زما وستو بشوخه الله تعالی وی دامه تنا منظور ده د فرعون توبه هغه الله تعالی هغه قبول کړي نه او دا توبه الله تعالی ته قابل قبول نه یوا او دویم نمبر هغه کسان دي چې په کفر باندې پاتې شو تر دې چې خاتمه په کفر باندې وشوه نو بیا په آخرت کې الله ته فریادونه کوي او توبه وباسيغه په آخرت کې نو الله تعالی ودا ما ته ناقابل قبول ده نو دینم او باقی هغه انسان چې هغه د غرغری د وخت نمخ کې د حالت نزع نمخ کې د الله ته توبه تایب شي نو دا توبه الله رب العالمین قبلې دا توبه داغه دروازه مفتوحه ده ها البته چې قرب قیامت کې نور د مغرب نه راوخیږي نو بیا د توبه دروازه هغه مسدود شوا او بیا بند شوا الله تعالی توبه وباسي خو پټیم باندې وباسي ها انما التوبه على الله وتحقيق سره خبر ده بلنه ده التوبه یعنی قبول التوبه دا قبل ولد توبه چې په الله رب العالمین باندې دا د هغه خلقو د پاره دي چې هغه عملونه کوي ناکارا السوء یعنی فاحشه یا بل عمل ناکارا عملونه کوي بجهالت پنا پوهه سره او بیا دوی توبه وباسي من قریب باغ نږدې زمانہ کې نو نږدې زمانہ سو
یعنی قبل ان یغرغروا لا غرغری ټیم نه دراغله او داغه نه مخکې توبه وکړه دا من قریب انده نو پس دغه کسان چې دي توبه قبل الله رب العالمین دغه خلق د پاره وکانه الله علیما حکیما وليست التوبه للذين او نشتري قبل التوبه دغه خلق د پاره چې هغه عملونه کوي ناکار عملونه السیئات فاحشه او یا نور اعمال کوي او باقي کې مشغول دي تر دې چې کله حاضر شي او کس د دوی د مرګ چې کله مرګ راغی د مرګ فرشتي ولیدل عذاب ولید نو دې سوې وای دې چې په تحقیق سره د توبه وباسم اوسو نو الله دې د انسان توبه نه قبليږي وللذین يموتون وهم كفار او نه د هغه خلقو چې هغه وفات کیږي او حال دا چې هغه کافران وي په کفر باندې خاتمه وشي او بیا په آخرت کې الله ته درخواستونه او توبه وباسي نو د انسان توبه دام ناقابل قبول ده او چې داسې نه نو د دین علاوه الله رب العالمین د ګناهګار توبه قبلې چې په ټیم باندې وباسي خو دومره ده چې د توبې خپل شرایط دي توبې خپل معنا هو واپس کېدل او د ګناه نه واپس شي نو دې په ماضی کې چې د کم حرکات کړې دي نو د ځړن او پاغې باندې ستومانه شي چې ما ډېر ناکاره حرکت کړې دي او په حال کې به فل حال هغه کار کړی دي دا چې هغه کار کوي او خدای توبه او سم هغه کار کوي دا توبه ناقابل قبول ده نو فی الحال با هغه کار کړی دي او په مستقبل کې به مصممه اراده وکړي چې بیا به ان شاء الله دا کار چرته نه کوم نو ګوره کله توبه وباسي او په ځل کې اراده دي چې بیا به کوم اځي په خپل وی توبه زړه د ګناه نه ډک دی او داغي محبت پکې غالب دی نو دا توبه ناقابل قبول ده وی توبه برلب صبح برکف دل پر از ذوقی گناہ معصیت راخند میں آیت استغفار ما توبہ برلب بخلی باندې توبه ده توبه صبح برکف او پلاس کې سره تسبیح لیکه سبحان الله تسبیح اړو او دل پر از ذوقی گناہ او زړه د ګناه د ذوق نه ډک دی الله په جنې ارسل نو معصیت راخند میں آیت استغفار ما هغه ګناه هم پورې خان لیکه چې موږ یې توبه نو ګناه به هم پورې خان دي چې مګمړه اوس بلک سات پر بیا سکے او کنا فزړه کې دا مصممه اراده وا چې بس نه وکوم غلطه مې کړې ده نو دا توبه دا الله رب العالمین ته قابل قبول او کلک سات پس یا سباله بیا ته نه ګناه وشو نو بیا دې توبه وباسي او که بیا ته نه وشو نو بیا دې وباسي خو د توبې په وخت کې بدا په اخلاص سره وي الله بزرګونو باندې علیم بذات الصدور دی چې دا بداکار بیان کوي او انسان کمزور دی که بیا ته نه وشولا نو بس بیا ته دا غنه توبه وباسي اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما نتقى کسان چې دي دا کوم چې توبه قبول نه شو تیار کړل دي موږ دې لپاره عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم دا غټول چې کوم د جاهلیت جور او ظلم او هغه بکاو مداغه نمبر وار داغه ازاله ده نو یو بګی دام و زنانه به هغه میراث جوړو نو سړی به مړ شو زمکه به میراث او باغ به میراث او سورلې به میراث او خزه به هم میراث هغه هم بګی یو کسته میلاو شو نو الله رب العالمین فرمایي یو خو دا خزه په میراث کې ماخلې ځکه دا مال دی دا چې کوم دی دا مال نه دی دا وارث دا او مالک ده نو لہذا تاسو هغه څنګه په میراث کې اخلئ او الله رب العالمین فرمایي بعض اوقاتو کې یو سړی بخپل خزله طلاق ورکړل د سعودر د وجنه اوس چې طلاق دی ورکړل نو قران حکیم تعلیم مونږ ته خودلې وو د طلاق نه پس بسکه فامساکم بمعروف او تسریح باحسان یا به سم ساتي نو رجوع توکا کنيکاو سره تړي هغه سره وتاړه خپل موقعي او یادار چې بیا هغه پرې دا کوشش کا لیکن دی بدا سے کول چې خدای به طلاق کړه او بیا بداغي سره بل چا رشتہ کولا نو دا خاون زوړ دی بو ته رکاوټو وې د سو خو دې سره نگاهو کی او سو خو دې کوم نو هغه د پیغام د نگاه ورکی چې دا بدا دا چلو کوم نو الله رب العالمین فرمایي چې دا ظلمونه دا هم په زنانو باندې مکوي او که یو سړی دی او هغه خپل خزه خوخه نه ده سخو د وجنه هغه خوخه نه ده یا طبيعي بس موافقت نشته نو الله تعالی صبر نه کار اخلي کې دې چې دا خزه بستا خوخه نه خدا سي اولاد به الله رب العالمین تعالی دا غي نظر کی چې هغه بس سره بار دنیا او د آخرت د خیر ذریعہ وګرځي نو اول خو صبر کوي او که صبر نشي کولای نو بیا طلاق ورکړي هغه بیا خوشی کوي معلقت نه جوړوي
الله تعالی هغه حقوق د زنانو ذکر کوي چې یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو مسلمانانو ندی حلال تاسو لپاره دا خبره چې تاسو په میراث باندې واخلې زنانو لرا کرهن یعنی کارهاتن په دې حال کې چې هغه بدګڼو کې دی لرا هغه خو تاسو سره پاتې کېدل نه غواړي خو دې په وینا دا ما په میراث کې برخه ورسېده نو اخذ به میراث جوړ کو ولا تعذروهن لتذهبوا لا تعذروهن معنا لا تمنعوهن او ممنع کوي تاسو دغه زنانه ولرا چې هغه ځان سره بیا چې کوم دین هغه ټولې بند ساتي لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دې لپاره چې تاسو یوسئ او واخلې بعض هغه مال چې ورکړې تاسو هغه ته یعنی من المهور مقصد دې دای په خزه کې قصور نشتا دا سړی ظالم دی او دې چې کوم دین هغه سي بدمعشي کوي نو چې بدمعشي کوي نو بکاردار چې نه ساتي نو بیا ول طلاق ورکا نو نه خزه کوي او نه ول طلاق ورکي مقصد دای چې دا به تنگ شي نو هغه خپل مہر به مال واپس راکي او یا به نورې پیسې مال راکي د خلع په شکل کې نو الله تعالی دا ظلم مکوي لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لكن كشرات لو كده زنانا فاغا بفاحشة مبينة فاغا گناہ واضح سرا فاحشة ہوئی یعنی چکم دے بے حیائی تا مراد دلتا کہ داغی نتا زبان درازی بعد خود زبان درازی او پا وڑا وڑا خبر خاون سر جوابونا او داغ سر چکم دے نو حقا یعنی مقابله او مناظره حقا سر کئی نو بدا سے وقت کار خبره ده بیا قصور د سړی نشه کنه قصور د خزه شو ځکه چې دا د خاون اطاعت نه کوي او دا د خاون خبره منی نه او دا غسر جوابونه او دا غسر تو می کوي نو بیا دا سړی دی ولا مفت طلاق نه ور کوي ښا دا مقصد دی چې ورګه خپل مہر خو دې واپس واخلم کنه نو په دې وخت کې چې قصور د خزه دی نو الله رب العالمین ځکه اجازه بیا ورکړي إلا يأتين فاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف او تاسو زندگی دی روي دغه زنانه او سره باغ نیکه طریقه باندې معاشرت خلقوی دغه معاشره خرابه ده دا معاشرت یو بل سره جون تیرول نو الله تعالی وی خدا او خاون وی تاسو چې کوم یو بل سره خپل زندگی تیروي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا بس کچری تاسو بد غنی دغه زنانه ولرا یې شکل خنه دی یا س عمل حرکت خنه دی یا اخلاق سے کم دین هغه پورا تا پسندیده نه دی نو الله تعالی وی خیر دی فإن كرهتموهن سمانا فاصبروا هغه باندې صبر وکئ ځکه چې امید دی چې تاسو به بد غنی او شی لرا او بغرضی الله رب العالمین پاغي کې خیرا کثیرا هو الولد الصالح الله بلنی کا اولاد داغه نظر کی وان اردتم استبدال زوج مکان زوج دا د جاهلیت بل یو دستور الله تعالی ختمول غواړي یو سړی په واده او خزه وایوا او سم داسې خلک ډیر شته بیا به دا خیالو چې را دا خزه دا د خپل نکاح نه کم نه هغه لر کم ځکه بل واده ته به خیالو چې ما بل خزه په نکاح باندې واخستې نو دې به ولګي او هغه باندې خزه هغه له شبه کم مہر ورکړي وو نو هغه به ته واپس واخست یا غزیورات هغه به ته واپس واخست الله رب العالمین فرمایي چې کوم مہر دې ورکړې ده نو فلا تاخذوا منه شيئا هغه واپس نه اخلي ځکه چې یو پیری هغه ستا خزه شوا او ستا سره چې کوم دین هغه وخت تیر کو نو بیا دا غینه مہر دوباره کول یا واپس اخیستل دا ظلم دی او دا زیاتې دی الله تعالی فرمایي چې وان اردتم استبدال زوج او کچره تاسو اراده کوئ ايها الازواج استبدال زوج بدل ول دی وی نمی خذی مکان زوج فزیدا غزړی خذی باندې استبدال زوج جدیدت مکان زوج قدیمت غزړ پر خودل غواړي او اوس نوې واده کول غواړي واتیتم احداهن قنطارا معنا مالا کثیرا او ورکړی تاسو دغه یو خذی ته هغه ډیر شی مال لرا اغیله په مہر کې او په دغه کې معاوضه کې ډیر مال ورکړی دی نو چې کله اوس هغه پرې دی نو هغه مال به نه واپس نه اخلي پس ما خپل تاسو دغه مال نه هیڅ یو سیز لرا اتاخذونه بهتانا آیات تاسو اخلي دغه مال لرا بهتانا په الزام تراشی سره مخکې حکم دا تیر شګنه چې یو سړی بعد خزنه چې کم دین هغه به مال هغه به نه اخلي البته که قصور د خزه وو
نو بیا په هغې کې چې کوم دی د خلع ورسره کولی شي او مال ترې اخیستی شي یا خپل مهر ترې واپس کولی شي. نو بعضې اوقاتو کې ښځه کې به قصور نه و، خو یو سړي به هسې محض الزام په هغې باندې ولګو، دا زبان دراز ده او دا جنګیالی ده، دا فلانکې چللی، دا ډینګې چللی. مقصد به یې دا و چې ما ته د مهر د واپس کولو جواز میلاو شي. الله تعالی فرمایي اتاخذونه بهتانا، آیا تاسو اخلی دغه مال لره په الزام تراشی سره او په هغه ګناه واضح سره. وکیف تاخذونه، او څرنګې تاسو اخلی دغه مال لره. الله وایي ته سړی ته اخر د هغې هغه پیسو ته څنګه لاس نیسي؟ مهر دې ورکړی دی بیا یې نه اخلي. وقد افضوا بعضکم الی بعض، افضوا معنا وصله، او په تحقیق سره رسېدلی دی بعض ستاسو نورو بعضو ته، یو بل سم اخر ازدواجي زندګي تېره کړې ده بې پردې او نکاح شوې ده او چې کوم دی نو هغه دخول شوی دی یا خلوت صحیحه شوی دی. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او اخیستی دی دغې زنانه او ستاسو نه هغه پوخ لوظ لره چې کله تاسو نکاح تړله نو په نکاح کې خو ایجاب او قبول شي، نو په هغې کې خو دا خبره ده چې او مهر به ورکوم. نو چې مهر دې ورکړ خو پوخ لوظ دې کړی دی او د الله نوم او خطبه په هغې کې تاسو ویلي دي، نو بیا ترې هغه واپس پرې اخلئ. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، دا بل د جاهلیت یو رسم دی. اصلاح د عربو کول غواړي سورة النساء. نو هغه جهل دا و چې کله پلار به مړ شو او میره مور به پاتې شوه، نو په زامنو کې به یو کس ولګېده او هغه میره مور به یې په نکاح باندې واخیسته. نو الله رب العالمین فرمایي چې میره مور دا خو مور ده، د پلار منکوحه او د پلار دا ښځه، نو ته خو د هغې سره نکاح نشي کولی. الله وایي چې څه شوي مزه ما مزه خو شوي دي، خو آینده لپاره داسې کار ونه کوي، ځکه چې دې جاهلیت والا به دا کار کو او بیا به یې د هغې د پلار د منکوحې نه به یې زویه وشو، دې ته به یې نکاح المقت وي. نکاح المقت، مقت وي بغض ته. دا نکاح د الله رب العالمین د بغض باعث وخه، الله به ډېر زیات خفه کېده او ډېر پرې غوسه کېده او دوی به دې ته نکاح المقت وي. او چې اولاد به یې ترې نه وشو نو هغه ته به یې ولد مقتی وي چې دا د هغه مقتی نکاح نه پیدا شوی دی. الله رب العالمین د هغې د حرمت ذکر وکړو چې دا ناجایز ده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، او په نکاح باندې ما اخلئ هغه زنانه چې په نکاح باندې اخیستي دي پلارانو او هغه نیکونو ستاسو. حکم په دې کې د پلار او د نیکه یو شان دی د زنانو نه. الا ما قد سلف، لیکن په تحقیق سره هغه چې کوم مخکې تیر شوي دي، سلف معنا مضى، چې کوم شوي دي خو شوي دي، خو آینده لپاره قانون دا دی. انه کان فاحشه ومقتا، په تحقیق سره دا نکاح کول د پلار د منکوحې سره دا خو ډېر لوی ګناه ده. فاحشه یعنې معصیه ومقتا، او سبب دې دپاره د هغه بغض د الله رب العالمین، الله به ډېر زیات ناراضه کېږي خفه کېږي. وساء سبیله، او ډېره ناکاره لاره ده دا نکاح. دا کومه نکاح چې تاسو کوئ د جاهلیت نو دا ناکاره ده. حرمت علیکم امهاتکم، اوس مخکې دا بیان شوی و چې فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله وایي چې کومې حلالې ښځې دي نو د هغې سره نکاح کوئ. نو اوس حلالې کومې دي؟ نو د حلالو تفصیل ډېر زیات دی، هغه ټوله دنیا ډکه ده. نو الله تعالی وایي حلال بیانول خو مشکل دي، ځکه چې هغه تاسو نشئ اورېدلی. البته محرمات الله تعالی ذکر کوي چې دا محرمات دي او د دې نه علاوه چې دي نو ټوله دنیا حلاله ده. واحل لکم ما وراء ذلکم، هغه بیا حلالې دي. استاد چې کوم دی کلاس ته راشي او څه کسان پاسي او څه فیلي، نو هغه فیل خو 2 کسان دي 3 کسان دي، نو استاد وی فلانکې او فلانکې فیل او باقي ټول پاس دي. نو دا مطلب نه دی چې کنه د فیل څه کارنامه کړې ده نو ځکه د هغې نومونه واخیستل او هغه پاس هغه یې نظر انداز کړل، بلکې دا یې چې کوم دی د اختصار دپاره او د هغې دپاره یې داسې کار وکړو. نو قرآن حکیم هم محرمات موږ ته ذکر کوي او باقي ټول چې دي نو هغه ښځې محللات دي، نو هغه محرمات یې دا دي. او چونکې جاهلیت کې به دا فرق نه و، هغې کې به چا مور سره نکاح کوله، چا به خور سره نکاح کوله لکه مجوسیان او دغه رنګې نور چې کوم دی نو هغه مشرکین. نو قرآن حکیم په هغې باندې پابندي ولګوله. فرمایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم، حرام کړي شوي دي په تاسو باندې ای مؤمنانو مسلمانانو هغه میندې ستاسو. نو ګوره مور او د مور مور او یا د پلار مور یعنې نیاګانې هم په دې حکم کې دي. ذکر د امهات او مراد ته نه دي
وبناتکم او حرام کړی شوی دی پتا سو باندې اغلون استاسو نو لور او بیا د لور او وان سفلا پلان دی باندې دا نو ذکر د بنات ته مراد ته ندی فروع ټول حرام دي واخواتکم او حرام دی پتا سو باندې هغه خويند استاسو خواک اعیانی وی او کعلاتی وی او کاخیافی وی وعماتکم او حرام دی پتا سو باندې تروریان استاسو د پلار خو نو کدا د پلار خو اعیانی دا کعلاتی دا او کاخیافی دا وخالاتکم او دارنګ ماسیګان استاسو د مور خو نو د مور خور سره رشتہ کول هغه حرام او ناجایز دي او بدې کې عام دا اعیانی علاتی اخیافی وبنات الاخ او حرام دي پتا سو باندې هغه ورېره استاسو وبنات الاخت او دارنګ هغه خورزي استاسو خورزا ورېره هغه حرام دي دې کې عام دا اعیانی علاتی اخیافی لکه ضرور بکر یو شانی کله بل شانی کله بل شانی نو دا غي د لونو سره نکاح کول دام ناجایز دي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم او حرام دي بتاسو باندې هغه مين دي تاسو چې هغه ته درکړی تاسو لرا سینې درکړی تاسو لرا رضاعي مور هغه سره هم نکاح کول دا حرام دي او دا ناجایز دي واخواتكم من الرضاعه او دارنګ هغه خويند تاسو د رضاعتنا رضاعي خور نو باغی کې هغه چې کوم دی اعیانی علاتی اخیافی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وی د رضاعت نم ټول هغه څه حرام دي چې کوم د رضاعت د نسب نه حراميږي او بیا باغی کې فقها او امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ول یو قانون او فارموله ذکر کړل او داغي او شاعر تعبیر کړل دي از جانب شیرده هما خیش شون و از جانب شیرخوار زوجان فروع شیرده چې کومه زنانا ماشومان ول سینه ورکی پردو ماشومان ول نو هما خیش شون داغي ټول کسان دار دي رشتہ داران شو څه مطلب دا زنانا دار دي ماشوم مور شو د دې مرضعي د دې خاون دار دي ماشوم بلار شو او د دې لیور دار دي ماشوم تر شو او د دې مرضعي بچی چې څومره دي نو دار دي ماشوم رونه خويندې شو ټول خپلوان شو واز جانب شیرخوار زوجان فروع او چګم شیرخوار دی د مور د رضاعي مور چې کوم دی د دایي داغي سینه خوري مال ته کې صرف زوجان دي زوج او زوجا چې کله د الکی نو زوجا او چې کله بیا جنې نو بیا زوج او بل فروع د فروع چې دی هغه بیا حراميږي بهرحال بیا داغي تفصيلات دي دغه رضاعي خوين دي او دارنګ چې کوم دی رضاعي مين دي الله رب العالمین هغه حرام کړی و امهات نسائکم او بالحرام دي پتا سو باندې هغه خواخیان استاسو امهات نسائکم د خذو مين دي نو د خذ مور هغه دوی خواخي هغه سره نکاح کول ناجایز دي البته بدی کې بیا فقهاو یو ترتیب ذکر کړی دی چې د کمې خذ سره انسان نکاح وکړه نو داغي مور د خواخ شوا صرف په نکاح کولو باندې نو کو رخصتی نم وشوي مدخول بها نم ده خو بیا هغه خواخ به د باندې حرام ده وی نکاح البنات تحریم الامهات فقهاوی نکاح البنات تحریم الامهات د لور سره نکاح کول دا د مور د حرمت ذریعہ ده که رخصتی شوی دا او کاغه نه شوی او د بل طرف نه بیا قانون دا دی چې دخول الامهات تحریم البنات یو زنانه دا هغه سره چا واده وکړو او رخصتی مو شو دخول مو شو نو کده بیا هغه پریدي او داغه د غلور سره نکاح کوي نو دا نشي کولای خو کنه د مور سره صرف عقد تړلې او لا رخصتی نه ده شوی او دا غیله طلاق ورکړل او بیا سره د لور سره نکاح کوي به یجوز یو طرف نه قانون دا دی چې نکاح البنات تحریم الامهات او بل طرف نه دی دخول الامهات تحریم البنات نو الله تعالی فرمایي خواخهم حرام ده وربائبكم اللاتي في حجوركم او بل حرام دي بتاسو باندې هغه پر کټه استاسو ربائب جمع د ربيبتون ده یو سړی واده وکړو کونډه په نکاح باندې یا مطلقه په نکاح باندې واخستا او داغه سره د بل خاوننا لور راغلی ده نو دا چې کوم دي ته وی ربيبه عموما دا د انسان په تربيت کې وي او د چې کوم نه هغه پالنه هغه کوي
نو تاسو باندې پر کټي حرامي دي اللاتي فی حجورکم هسه پر کټي چاغه په غیب او په تربیت او په نگرانه استاسو کې دي نو ګوره که په نگرانه کې نم وي بیا حرام ده د پر کټي سره نکاح کول دا حرام دي خدا فی حجورکم قید چې دی وای هذا قید اتفاقی لا احترازی دا قید اتفاقی دی دا قید احترازی نه دی ورسته یو قید را روان دی هغه به احترازی دی نو وربائکم اللاتي او حرام دی بتاسو باندې هغه پر کټي تاسو ځکه دا پر کټي امدا سیده لکه لور او لور سره نکاح حرام ده فی حجورکم چې هغه په هغه غیب استاسو کې وي من نسائکم اللاتي دخلتم بهن دا دې قید دی وګورئ دا هغه زنانه استاسونه دا پر کټي د هغه خزینه ده اللاتي دخلتم بهن چې کوم سره تاسو جماع کړی وي دخلتم بهن هغه مدخول بها ده نو کدا هغه د پر کټي سره نکاح کوي نو دا یعنی چې کوم نه ناجایز ده او کنا چری مدخول بها نه وا رخصتی نه ده شوی او دې هغه له طلاق ورکي او بیا ول دغه پر کټي سره د غیلو سره نکاح کوي نو بیا یجوز فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس کچرتا سو دخول نه کړي په دغه زنانه باندې او نه هغه شی چې قائم مقام د دخول وي نو فلا جناح علیکم نشتره ګناه پتا سو باندې کبیا دغه پر کټي سره نکاح کوي نو بیا خیر دی وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم او بل حرام دی پتا سو باندې ګین دستاسو حلائل جمع د حلیلتن ده حلیله معنی زوجه نو حلائل ابنائکم د زامن او خذی نو دا زامن خذی هغه چې کوم دینو انګور ورته وي نو حلائل ابنائکم او حرام دی بتاسو باندې هغه خذی د زامن استاسو الذين من اصلابکم خبر هغه زامن چې هغه د شاګان استاسو ندي استغفر سلبی وی دی حقیقی یو پر متبنا دی یو سړی بزان لا پزوی باندې 1900 دا زما زوی دی او زبو سره مینا محبت کوم او ځان لا به ساتو هغه دوی متبنا لیپالک مو بولا بیٹا لکه پیغمبر علیہ السلام حضرت زید ابن حارثه هغه متبنا جوړ کړي وو نو کده متبنا خپل خذل طلاق ورکی یا وفات شي او بیا سره هغه د متبنا د خذ سره نکاح کوي نو دا بیا جایز ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بیبي چې دا پیغمبر علیہ السلام د ترور لور او حضرت زید ته په نکاح باندې ورکړي وا داغي آپس کې کور جوړ نشو هغه ول طلاق ورکړل نو چې کله مطلقه شو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته ته په نکاح باندې واخلا او چونګې په عربو کې دا ډېر یو لوی جرم کاری ده خلکو به ویدای چې کوم دې د انګور سره نکاح وکړه نو الله رب العالمین په اسمانونو باندې دا نکاح کو تړلا حضرت زینب بیبي به نور بیبيان وتا وی زما دا خصوصیت ته چې تاسو نکاحونه پس مکه تړلې شوی دي او زما نکاح په اسمانونو کې تړلې شوی دي زوجناکها الله ما په نکاح درکړه تعالی او هغه رسم د جاهلیت ختم شخه نو خپل سلبي اولاد دا غدن خدي سره نکاح نشي کولای اگر کاغه مړ شو یا ولا طلاق ورکړل خدا محرمات دي ابدن او کنا هغه متبناو او مړ شو یا مطلقه وګرځولا نبی دا غي سره نکاح کې دي شي وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم ندی د خیالو کوي د من اصلابکم په دې سره نفي د متبنا مراد ده په دې سره نفي د رضاعي اولاد نه د مراد یو سړی د داغه رضاعي وی دی او بیا داغه چې کوم د خزله ناخو مونږ وی چې يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب داغه نه احتراز نه دی وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم وان تجمعوا بين الاختين او بالحرام دې بتاسو باندې دا خبره چې تاسو جمع راولې پمن د دوه خويندو کې دوه خويندې په نکاح کې ساتل یا د یوې په عدت کې د بل سره نکاح کول دا هم حرام قطعي او دا چې کوم دی هغه ناجایز دی مودودی سے ځان لږ کوم دی نو یو مفروضه جوړه کړې ده او پاغي کې چې کوم دی هغه بیا وایي چې د دوه خويندو سره نکاح کول دا جایز دي حالانکه دا خو په نص د قران پاک کې دا خبر راغلی ده وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف معنا مضى لكن هغه چې په تحقیق سره کم تیر شوی دي نو چې کم شوی هغه شوی دی خو آینده لپاره د قران حکیم د قانون مطابق زندگی تیروي ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم او بل د محرماتنا دا باغي معطوف دیغه امهاتكم باندې نو بل محرماتنا والمحصنات من النساء هغه زنان دي چې داغي
هغه په نکاح باندې کړي شوی دي په زنانو کې څه مطلب یو ښځه ده په پردي نکاح کې ده د بل چا په نکاح کې را روانه ده نو دې سره هم څوک نکاح نشي کولی خلک وایي نکاح د پاسه نکاح نه کېږي چې څوک ورې هغه یا وفات شوی نه دی او یا ولا هغه بیا طلاق نه دی ورکړي نو د شته نکاح ښځه که هغه یو سړی شل پیرې بل چاله په نکاح باندې ورکړي نو دا ډېران هغه مونځ دی چې ما کوو نو کېدو خدا دې چې هغه عند الله هغه نه قبلېږي نو والمحصنات من النساء یعنې ذوات الازواج هغه زنانه چې خاوندانو والا دي په زنانو کې نو هغه هم حرامې دي الا ما ملکت ایمانکم لیکن هغه چې مالک شي هغه ښی لاسونه ستاسو د هغې دپاره جهاد شو په جهاد کې مسلمانان ولګېدل او د کافرانو نه یې ښځې راوستې سړي راوستل سړي غلامان شو او ښځې ویلې شوې اوس دا ښځه چې ده د دې خو په دارالحرب کې خامخا خاوند دي نو خیر دی که په دارالحرب کې خاوند شته الله خو مونږ ته وایي د شته خاوند ښځې سره نکاح نه کېږي خو د دې سره کېږي ځکه دا خو اوس بېلده ده البته استبرا پکې بیا شرط یو ماهواري به ورته صبر کوي چې پته ولګي چې رحم مشغول دی او که هغه پاک دی الا ما ملکت دا استثناء پکې ذکر اعلی کتاب الله علیکم یعنی کتب الله کتابا مفعول مطلق دی فرض کړی دی الله رب العالمین دا حکم په تاسو باندې په فرض کولو سره او حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره ای مسلمانانو هغه زنانه چې علاوه دي د دغې مذکوراتو نه دا کوم چې مخکې ذکر شو د دې نه علاوه هغه نور ستاسو لپاره حلال دي خو مطلقا حلال نه دي مشروط او هغه دا دی چې مهر به ورکوئ ان تبتغوا باموالکم چې ولټوئ تاسو په هغه مالونو خپلو سره څه مطلب چې مهر ادا کوئ نو یو خو شرط دا دی چې مهر به ورکوئ او بل شرط دا دی محسنین یعنی متزوجین په دې حال کې چې تاسو به واده کوونکي او نکاح کوونکي به غیر مصافحین یعنی غیر زانین نه به تاسو زنا کوونکي څه مطلب شو یو سړی نکاح کوي نو شرط د هغې دپاره دا دی چې محللاتو سره به کوي محرماتو سره به نه کوي نمبر 1 او بل شرط قرآن حکیم دا ذکر کو چې دی به مهر ورکوي ان تبتغوا باموالکم بغیر د مهر نه نکاح نه کېږي که مهر ذکر نه کو هم لازم دی ښه بلکې فقها وایي که نفي د مهر یې وکړه یو دی ذکر د عدم او یو دی عدم د ذکر نو که چېرې دوی عدم د ذکر وکړو اړو د مهر نوم یې وانخیسته او یا ذکر د عدم وکړو چې وایي په نکاح اخلم خو لا مهر لها څه به یې نه مهر به یې نه بیا یې مهر شته نو په ذکر د عدم کې هم او په عدم د ذکر کې هم په دواړو کې مهر شته او بل شرط دا دی محسنین چې دی په نکاح باندې هغې له اخیستونکي چې او دا زما ښځه ده ایجاب او قبول وشو او دا یو دایمي رشته ده زه خاوند او دا مې ښځه جامه نان نفقه پیزار او ټول د دې ضروریات چې کوم په ما باندې شرعا لازم دي هغه به ادا کوم او که ناسې وختي معاملې صرف د یو شپې خبره ده یا صرف د یو ورځې خبره ده د وجه نه وروسته روان دي الله تعالی په متعې باندې پابندي لګولې ده نو هغه بیا حرام دي او بل دا چې غیر مصافحین دي به زنا کوونکي هم نه که هسې دوه کسان سړی او ښځه هغه پیسې مې یو بل له ورکي او د هغې سره سره یو بل سره وخت تېروي خو د زوجیت هغه حقوق نشته صرف یو وختي او یو چې کوم دی د ټیم معامله ده نو بیا هغې ته زنا ویلی کېږي هغې ته بیا نکاح نه ویلی کېږي محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه نو پس هغه چې نفع حاصله کوي تاسو په هغې سره د دغې زنانو نه هغې ټوله ازدواجي زندګي تا ته وقف کړه او درکړه نو پس ورکوي تاسو دغې زنانو ته اجورهن یعنی مهورهن اجور خپله معنا مزدوري نو دا مزدوري څه شی ده دا مهر دی ورکوي تاسو هغې ته هغه مهرونه د هغې فریضة یعنی مفروضة چې دا یو حکم دی لازم کړی دی الله رب العالمین نو دا روافض وی شیعګان دی یو عمل کوي هغې ته وایي متعه څه شی دی یو سړی یو ښځې ته وایي اتمتع بکې کذا مدتا بکذا زه به ستا نه فایده حاصلوم او یو زما او ستا به چې کوم دی د یو بل سره ژوند دي دونه موده او په دونه پیسو یو میاش او دونه پیسې به در کوم یا چې کوم دی یو شپه او دومره پیسې به در کوم نو دې ته وایي متعه نو دا شیعګان وایي دا روافض وایي دا ډېر ښه عمل دی
او د دې هغه ثوابونه ذکر کړي. نعوذ بالله وی چې متعه وکړه یو پیری نو وی د مرتبه هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته ورسېده او چې دو پیری چا متعه وکړه نو وی د مرتبه هغه حضرت حسن صاحب ته ورسېده او چې درې پیری وکړه نو حضرت علی صاحب ته ورسېده او چې څلور پیری متعه وکړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مرتبه اوچته شو. استغفر الله. حالانکه دا متعه چې دا خو د زنا دویم نوم دی. زنا ستوي او متعه ستوي دا خو یو شی دی. ټیک ته په ابتدا د اسلام کې متعه وا خو څنګه چې په ابتدا د اسلام کې شراب حلال او بیا ابدن حرام شو نو دا څنګه په ابتدا د اسلام کې د متعه اجازه او بیا پاغي باندې شریعت پابندي لګولې ده. قرآن حکیم کې راغلي دي په سورۃ المؤمنون کې او په نور زینو کې او په احادیث مبارکو کې راغلي دي. دیو جن ائمه اربعه امام مالک، امام شافعی، امام احمد او امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیهم اجمعین دا ټول غره متفقه په دې باندې قائل دي چې متعه حرام ده او دا ناجائز ده. په هدايه کې نسبت کړه د امام مالک رحمت الله علیه ته چې هغه د متعه قائل وو خدغه نسبت چې کوم دنو دا خطا ده. ان دا قول او دا نسبت چې چا کړه ده نو هغه نسبت صحیح نه ده. صحیح نسبت دا ده چې امام مالک رحمت الله علیه دا غي د حرمت قائل ده. نو دا دې ده کې نو دا شیعاګان وی په قران مجید کې راغلي ده چې متعه کوي. الکه کوم ځای کې راغلي دي نو دا ده یادي فمستمتعتم به وی تاسو چې متعه وکړه. حالانکه دا خودل ته کې استمتاع په معنا لغوي سره ده فائدہ حاصل اول متعه اصطلاحي نه یادي. فمستمتعتم به دا په قران مجید کې تحریف ده چې څوک د دینه متعه اصطلاحي هغه نه مراد کوي. نو هغه چې فائدہ حاصل کړه تاسو پاغي سره دغه زنانونه نو ورکه تاسو هغه ته مہرونه داغي فریضه چې دا یو لازمی حکم دی. ولا جناح علیکم او نشته له ګناه پتا سو باندې هغه سیس کې چې تاسو رضامندي ښکارا کې پاغي سره من بعد الفریضه رسل داغه مقرر مہرنا چې کله نکاح تړلا نو مہر مقرر شي 1 لک روپے ورست بیا د اخذ او خاوند یو بل سره مشوره وکي او سړی وي یره زما مالی پوزیشن الحمدلله خده نو زبدا سے کوم طالب زه 1.5 لک روپے مہر در کوم زیادت وګونو ټیک تا او یا غخذ ورته وي چې 1 لک روپے مقرر شوه دی خو یاره ستا مالی پوزیشن ما د ډیر خنخ کاری نو خیر دې داسې وکړه 50000 روپے پاتې شوه 50000 روپے مہر شو نو حد او زیادت و کلاهما جائزانه دا غفی ما ترابیتم چې تاسو باغی باندې راضی شئ په خپل رضامندۍ سره نو خیر دی دې کې ګناه نشته. ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. اوس الله رب العالمین د نکاح اجازت ورکو خو یو سړی دی او هغه د حري هغه حقوق نشي پورا کولای او یا د هغه چې کم دنو هغه نان نفقه د هغه گنجائش سره نشته او دیو لګي او د وینځ سره نکاح کوي نو الله تعالی فی الجمله دا نکاح هم جائز ده. اگر چې غوړه نه د خارج سره روان دي وان تصبروا خیر لكم کله نکاح د وینځ نمزان صبر کونو دا ډېر رخي ځکه چې وینځ سره د نکاح وکړه نو هغه ټول بچی دي غلامان او وینځ جوړ شي نو خپل بچی غلامۍ ته پیش کول دا کار نه دی. خودم رضا کې یو سړی وي د زنا نه بچم د حرامکارۍ نه او د بے حیايۍ نه بچم نو دا د هغې دپاره د جواز یو لار شته. باقي دا ده چې آیا که یو سړی طاقت د حري لري او بیا نکاح د امیر سره کوي نو زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی هذا جائز بیا هم جائز ده غوره نه ده او اولا نه ده لیکن فی نفسه جواز وی دا د هغې دپاره شته. او بیا هغه کومه وینځه چې په نکاح باندې اخلي نو هغه بیا عامه ده که هغه مؤمنه ده هم صحیح ده او که هغه کتابیه ده یهودیت او نصرانیت باندې قائمه ده نو بیا هم سره نکاح جایز ده خو په شرط د دې باندې چې هغه یهودیت او هغه نصرانیت په خپل اصلي شکل کې وي تورات مني انجیل مني موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام مني او که یو نه مني نو بیا خدای د دهریو په حکم کې دي بیا د هغې سره نکاح کول هغه بیا جایز نه ده. الله تعالی فرمایي چې ومن لم يستطع منكم او هر غسو چې قدرت نه لري پتا سو کې او هغه طاقت نه لري پتا سو کې طولا د مالداري یعنی غناء هغه لاس دونه فراخ نه دی چې دې په نکاح باندې واخلي هغه حرائر او هغه اصل خذلرا محصنات معنا الحرائر چې دې په نکاح باندې واخلي هغه اصل خذلرا چې کوم ایمانداري خذري فمما ملكت ايمانكم ان فلينكح یا فلیتزوج
خامخا دې بیا نکاح کی دا هغه سره چې مالک دی هغه خلاص نستاس راغی د پاره من فتياتكم المؤمنات. فتيات معنا ایما دا هغه وینځو سره چې هغه ایماندار دي او مسلمانان دي. والله اعلم بإيمانكم. وس الله تعالی فرمایي کې او سړی وي دا خو زما د پاره د عار او د پیغور خبره ده چې زه د وینځ سره نکاح کوم. الله وینا هغه مسلمان ده او ته مسلمانې او دا خو الله ته علم دی چې د چا ایمانی پرواز څومره اوچت دی. کېدای شي دا وینځه په ایمانی پرواز کې ستانه اوچته وي. ډېر وینځي او غلامان داسې تېر شوي دي او د هغې روحاني پرواز او ایمانی پرواز هغه ډېر اوچت تېر شوی دی او ډېر حرائر او ډېر اصلي خلک او اصل چې کوم دی سړي او هغه د جهنم خشاک جوړ شوی دی. نو والله اعلم بإيمانكم. الله رب العالمین چې دی عالم دی او پیژندونکی دی ایمان ستاسو لره چې د چا ایمان څومره مضبوط دی او څومره کمزوری دی. بعضکم من بعض. بعض ستاسو د هغه نورو بعضونه دي. مطلب دا چې په ایمان کې او په اسلام کې خو ټول یو شان دی اگر چې یو اصیل دی او بل غلام دی. فانكحوهن بإذن أهلهن. پس په نکاح باندې واخلئ دغې زنانو لره په هغه اجازې د مالکانو خپلو سره. بإذن أهلهن بإذن موالیهن. ځکه وینځه چې نکاح کوي نو په اذن د مولا باندې به کوي. وآتوهن أجورهن بالمعروف. او ورکئ تاسو هغې ته هغه مهرونه د هغې په هغه نیکه طریقه سره یعنې د شرط مطابق چې څونه یاد کړی دی اوس به یې ورکئ. محصنات په دې حال کې چې دوی په نکاح باندې اخیستلی شوي دي یعنې متزوجات غیر مصافحات یعنې غیر زانیات. په دې حال کې چې نه به یې زنا کوونکي دوی په ښکاره باندې ولا متخذات اخدان او نه به دوی نیونکي وي هغه پټو یارانو لره. قرآن حکیم هره خبره خو واضحه کړې ده چې سبا قیامت کې څوک دا نه وي چې موږ خو خبر نه وو. بعضې خلک وایي یاره دا د پردې خبرې دي او دا په قرآن مجید کې راغلي دي. نو که دا د پردې خبرې قرآن مجید نه وی کړی نو دا به چا کولی موږ ته او چا به راته ښودلي. نو الله تعالی وی نکاح خو کوئ په دې پابندي نشته خو ګوره په زنا باندې پابندي ده. که ښکاره زنا کوي بیا هم پابندي ده. او بل طرف ته ولا متخذات اخدان. اخدان جمع ده د خدنون. خدن وی پټ دوست او پټ یار ته. نو ځان له به پټ یاران هم نه یې ګرځولي چې د هغې سره زناونه کوي او د هغې سره چې کوم دی پټې بدکاریانې کوي. الله تعالی وی دا حرام او دا ناجایز دی. لکه د مغرب چې کومه طریقه ده وی دا زما ګرل فرینډ دی دا زما جینۍ دوسته ده. نو لکه د پردۍ اجنبي سره او د پردۍ یعنی غیر محرم سره ته کینې او ځان له سره په مکان کې پاتې کېږي او وی دا زما دوسته ده. نو دا دوستۍ او یارۍ قرآن حکیم 1400 کاله مخکې ختمې کړي دي. یو بل سره که رشته کوئ نو هغه رشته د نکاح رشته ده او په کومه معاشره کې چې نکاح ارزانه وي نو زنا په هغې کې ګرانه وي او چې په کومه معاشره کې نکاح ګرانه شي نو بیا زنا په هغې کې ارزانه وي. په دې وجه نه الله تعالی او قرآن و سنت کې موږ ته دا ښودلي شوي دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه نکاح ډېره برکتي ده چې په کوم کې مشقت ډېر کم دی. مهر او یا دا نور شرایط د ځان نه په هغې کې هغه رواجونه او رسمونه کې ښودل او خلق پابند کول چې د هغې د وجې نه بیا بلا یعنې په زرګونو جنکۍ په کورونو باندې پیغلې زړې شي. ولې ځکه چې هغه رسم و رواج پوره کوی نه شي او بلان او جوانان هلکان هغه دقه شانتې بوډاګان شي او څښا شي. دا ولې ځکه چې هغې د نکاح د رسم و رواج د هغې چې کوم دی نو هغه شرایط نشي پوره کولی. نو بس معاشره کې بیا نجاستونه خورېږي او معاشره کې بیا پلیتي او زناکاري هغه خورېږي. قرآن حکیم بار بار د معاشرې د اصلاح لپاره دا ووي چې غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فاذا احسن فان اتین فاحشه. اوس الله فرمایي یو وینځه د مجبورۍ د وجې نه څوک په نکاح باندې اخیستی شي. اوس چې په نکاح باندې واخیسته او خدا نه خاصه د دې زنانه نه د دې وینځې نه بیا زنا وشوه. نکاح خو دې لپاره وه چې عفت او عصمت راشي خو که هغې نه بیا ګناه وشوه نو الله تعالی بیا پې سزا جاري کوئ. خو څومره سزا چې په حرې باندې کومه جاري کېږي د هغې په نیمه باندې نو په حره باندې 100 ډورې دي.